بسم الله الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نن ز ملک مومن خان چیئرمین دی نیشنل پیس کونسل دی ټولو دی ملک پخر زمان کورتا روغلی ملمنه چې څومره دي که د هر قوم سره تعلق لري اول اټول هغو ته زه مبارکي وایم او فاس د هغې نه نن ډېره د خوشحالۍ ورځ ده او ډېره د فخر ورځ ده ویلی چې د موږ د ملک صاحب نه ما د فخر دی او دا ورځ دا د فخر دی متوس دپاره او په دې ورځې په نصیبت سره زه بیا محلک فخر زمان ته او د هغه کورنۍ ته د نیشنل پیس کونسل او د زون طرفه او د مو مرکزی چیئرمین غلام مصطفی انصاری طرفه او د مو د نیشنل پیس کونسل سرپرست اعلی خادم علی مانډله صاحب او د ضلع کورم چې څومره د موږ د نیشنل پیس کونسل او د درون دي د دې ټولو طرفه ملک فخر زمان ته او د هغه خاندان ته او خصوصا وزیر اعظم عمران خان ته د دغه په مقابله سره چې کوم دا سیټ وګټلی شو د دغه مبارکي وایم او الله دې وکړي چې همیشه دپاره د موږ او الله دې وکړي چې همیشه دپاره د مو د ملک صاحب سترګې او د مو د حکومونو سترګې همداسې اوچاتې وي. زه تاسو ته یو زیری درکوم انشاءالله چې ډېرو مخالفینو جناغه چې شو سیاست چې شو د نن ورځې انشاءالله دا سیټ زه تاسو ته دا خواست کوم چې آینده دپاره هم همداسې جدوجهد وکړئ همداسې یوه ولولې او جذبې سره چې بیا دپاره هم دا سیټ د ملک صاحب یا د ملک صاحب په شان یو بل داسې ښه کاس په نامې د پی ټي آی او یا داسې بل کوم تنظیم چې د ملک او د علاقې دپاره خدمت کوي چې د هغه دپاره موږ تاسې بیرپور جدوجهد او کوشش وکړو او دا سیټ موږ تاسې ښو کسانو ته او ښو خلکو ته او مینهناکو خلکو ته او قوم پرستو او علاقه پرستو خلکو ته حواله کوو به که نه انشاءالله. PTI پاکستان نیشنل پیس کونسل ملک مومن خان زنده‌باد. او زه بیا تاسو ته په اخر کې د خپل ځان طرفه او د خپل نیشنل پیس کونسل د طرفه د ملک فخر زمان خاندان PTI ورکرو او ټول څومره روغلي مېلمنو ته مبارکي وایم وسلام. زه لکه څنګه مو چیئرمین صاحب خبرې وکړلې نیشنل پیس کونسل صدر بحثیت زه ټول قوم ته مبارکي وایم. یقینا نن د خوشحالۍ ورځ ځکه دی چې مو یو ډېر ښه مطلب دی چې یو ښه ایماندار او پوه کس امینه شو نو موږ نه توقع دي انشاءالله چې هغه به کورم ته ځکه سنټرل کورم لوور کورم دا ډېر غمځپلي دي دوی ته ډېر زیات ترقیاتي کارونو ضرورت دی نو داسې کس که جوړ شي انشاءالله زموږ لوور سنټرل کورم ته به ډېر ترقیاتي کارونه وشي. مو نه امید ساتو او مو هم دا په دې سوچ باندې سپورټ کړی چې انشاءالله که هغه جوړ شي هغه به دغه زموږ لوور سنټرل کورم ته ترقیاتي کارونه وکړي. وسلام. ډېره مننه مهرباني شکریه. زه رحیم نور پوه تاسو ټولو خدمات کې مخامخ یم او الله تعالی د انداسې خوشحالۍ همیشه راوستلی کې پوه شي لکه د نن کومه ورځ د خوشحالۍ دی پوه شي او ډېره د فخر ورځ دی پوه شي او الله تعالی د همیشه انداسې سني قوم بریالی وساتلی کې داسې لیډران لکه د څنګه پوه شي په دا علاقې کې دي هغوی حق جوړېږي پکار دی چې د ووټ ضایع نه شي پوه شي په مقصد ځای نه استعمال شي. نن مو ټول پوه شي ډېر خوشحال یو الله دې دوی کورنۍ ته
خوشحالي نصیب کړي. او زه د خپل طرفه د امن پیس کونسل طرف نه پوښي د ټولې کورنۍ ته ټولو کمونو ته د علاقې کمونو ته کغه لاره کورمه ده باره کورمه ده سنټر کورم ده ټولو ته مبارکي هم پوښي او همیشه د الله پاک د اخلاص ولا کسان په علاقې کې روستل کی. والسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. زه ټول نوال ټول ضلع کرم ته مبارکبادي ورکوم چې موږ کوم کاس ملک فخر زمان جوړ شو ټول مبارک وي ان شاء الله. لکه څنګه دي تاسو سره وعده ان شاء الله هغه به کوي او ان شاء الله مو آینده لپاره موږ تاسو به دا کوشش وي آینده لپاره 2023 کې هم ان شاء الله الیکشن وي لکه څنګه اوس ملک فخر زمان جیت شو ان شاء الله موږ تاسو بیا ناسو سره بارپونت تعاون وي ان شاء الله بیا ملک فخر زمان ته آینده لپاره بیا هم ووټ ویلې چې دا ضلع کرم کې ملک فخر زمان د حقدارو نو اوس ټول ضلع کرم نه ټول خلکو نه ډېر مشکور یو چې ووټ ورکړی نو ان شاء الله آینده لپاره هم 2023 کې هم ووټ ورکوي. ثانک یو شکر ډېره مننه. بنگش ولاړم فخر زمان پسې مو ډېره مننه راغاړو دی کې قوم ایجنسی کې دی عمران خان وای ګټله مو ډېره مننه راغاړو مو ارث موسارا پکرم نو دی عمران خان ټیکر ورته ورکو ډېره مننه غوړو مو ډېره غوړو ملک